السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو خبر یاست چې نن کوچنی اختر دی او د اختر خوشحالۍ دي، اختر میلې دي، ځوانان دي شغل کوي، راغلي دي په پکنک باندې د ارنایي مانډله. راځو له دې سره څلور پنځه پوښتنې کوو، که چیرې د ده جواب موږ له راکړه نو زه که راوسم نو به چای زه راوغواړم، که چیرې دوی راوسو نو به چای دوی راوغواړي. نو اول واره راځو له صدا ملګري څخه حال کوو او له ده سره مسافه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. په خیر یې، طبیعت ښه دی؟ برابر الحمدلله. نو درې سواله پر در کوم تاسو ملګرو باندې، که د دې جواب تاسو ماله راکړه نو زه چای در راغواړم، که چیرې مې جواب نه کړه نو بیا به چای تی راغواړم. اوله پوښتنه دا ده چې د قید اعظم نوم چا پر قید اعظم کېښول او د قید اعظم د پلار نوم څه شی؟ قید اعظم د پلار نوم محمد اعظم. قید اعظم هغه نوم دغه شی شو د قید اعظم هغه د پلار نوم سره یو تراو نو هغه قید اعظم چې د نوم اعظم نو د زوی نوم یې قید اعظم. مطلب ګډ ډېر دی. اشه دا خو نو په رنګ کې مې یو تراو یو نو خو زوی و اولاد یو خپل اولاد یو. نو دا اوس صدا ملګری چې جواب یې بالکل کلیر راکړ. بیا راځو له امین ملګري څخه پوښتنه کوو چې دی د دې امین کاکړ ملګري څخه چې دی موږ له د دې سوال جواب راکړي. اشه ته موږ ته دا ووایه چې د قید اعظم زیارت له څه دپاره راوستل چې په د آخري شپو کې چې دی کمزوری سو زیارت یې راوستل، څه مسله وه؟ نو قید اعظم که زیارت له لږې وجې راوسته چې دی ډېر سخت بیماره و او د زیارت موسم ډېر خوندور نو په کراچۍ کې چې وه ګرمي وه زیارت لسې راوست بس پوه کریکټ جواب. دا و امین ملګری چې کریکټ جواب یې راکړ. اوس راځو له خدایرو کاکړ صاحب سره مرکه کوو، له ده سوال کوو چې د قید اعظم د مصري لور نوم څه شی و او د دغې څو طالب و؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملګری ښه؟ شکر لرم ته ښه په خیر ټاک یې. ته ما ته دا ووایه چې د قید اعظم رحمت الله علیه د مصري لور نوم څه شی؟ بیبي زمزمه ګله. کریکټ جواب. لالا اوس که ستا سوالونه پر راوکړو موږ هم پر تا سوال کوو. بالکل. امانیار کاکړه اوس زه به تا باندې سوال وکړم په دا پروټ ټکو هغه کوم پروټ چې په اول سر کې واوي؟ ولایتي غوا.